محترم موږ تاریخ وګورو د دې پاکستان د ازادۍ لپاره د پاکستان د وجود لپاره مولانا ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه په پورا پرې صغیر کې ګرځېدلې دي د قرآن او سنت په دلایلو سره امت په دې خبره باندې آگاه کړی دی چې موږ له یو جدا اسلامي ریاست پکار دی اسلامي سلطنت پکار دی د هغې دپاره ګرځېدلې دي علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه او نور علماء دیوبند هغوی دلته یو ډېر لوی کردار د پاکستان په ازادۍ کې ادا کړی دی او د قائد اعظم رحمه الله ملګرتیا کړې ده مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دومره لوی شخصیت تیر شوی دی چې قائد اعظم رحمه الله نه چا یو ځل تپوس وکړلو چې ته د پاکستان آواز لګې نعره لګې تا سره څوک عالم هم په دې کې ملګری شته قائد اعظم وفرمیل چې ما سره یو داسې عالم دی چې هغه عالم د تلې یو اړخ ته کېږدوه او نور ټول علما د تلې بل اړخ ته کېږدوه د هغه عالم علم په ټولو علماو باندې دروند دی هغه مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله دی محترمو د پاکستان حمایت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله کړی دی چې دا د دارالعلوم دیوبند سرپرست اعلی محترمو د پاکستان حمایت علامه شبیر احمد عثماني کړی دی چې دا د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث محترمو د پاکستان حمایت مولانا ظفر احمد عثماني کړی دی چې دا د دارالعلوم دیوبند شیخ التفسیر بیا محترمو د دارالعلوم دیوبند مفتی محمد شفیع رحمه الله د پاکستان حمایت کړی دی او بیا دا پاکستان چې کله په وجود کې راغی او 14 اگست 1947 باندې د پاکستان د ازادۍ اعلان وشولو د دې وجې نه په کراچۍ کې د ټولو نه اول د پاکستان پرچم لهراولو والا د پاکستان پرچم خورولو والا علامه شبیر احمد عثماني دی په ډاکا کې د ټولو نه اول د پاکستان پرچم لهراولو والا علامه ظفر احمد عثماني دی د دې وجې نه چې کله قائد اعظم وفات کیږي د قائد اعظم جنازه کولو والا علامه شبیر احمد عثماني دی چې چېرته د تاریخ ازادۍ کې د تحریک ازادۍ کې او د پاکستان په ازادۍ کې موږ د نورو خلکو تذکره کوو هلته کې دا خلک هم د دې قابل دي چې د دې تذکره هم په دې موقع باندې وشي